مونږ وابډې والا دی چې خپله قبله درسته کوي که نه درسته وایي نو بیا راشئ او دا بجلي ما سره د تارونو د میټرو د ستنو سره یوسئ ځکه چې موږ خو نو دا نشو برداشت کولی لکه دې خلکو له پکار چې د بهر ملکونو نه قرضې راوړي په خپله یې خوري بیا زموږ له راغی موږ پسې بیا بیلونو کې دا بیلونه دا ټکسونه راځي ستاسو څه کارخانه هم ده که نه جي دوی راپسې پته نه چې د وړو میل کې څه د هغه حساب کړی او کور کې راکړه کولر پکې هم نشته دا وګوره او پردی لارې چې هم 3,000 روپۍ میاشت راکوي دا ده ولاړه ده 15 کسان دي کې به زه بچي ساتم خو زه به بیل داخلوم ځان له وړو پیدا کړو کار څه کې کار مې دې وخت کې سم بس نشته اسکریم وګاړه مې چلو او دې میاشت کې راپسې رالیږلې دي 15,15 شپېته او څه پې چلوئ موږ دا مې را ترور د زوی د هاوس کور نشته هغه پټي کې ګوټ کوي نه نه اوبو موټر وکړې نشته واشنګ ماشین وکړې نشته صرف 3 پکې دي وکړې او بلپونه دي عام دغه اي سي ډي سي والا پکې د رز استعمالي د شیشې نه چې 28,460 روپۍ دا به دي د کوم ځای نه داخلي دا خو ماشومان دي د ټول کړنه تپوس کوي معلومات ته وکړي چې دا ماشومان به دا د کوم ځای نه داخلوي او هر سړی دې بدونه د جمال مارکیټ ته راوړي هر سړی دې بدونه د جمال مارکیټ ته راوړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود مجی اتمانزو کې یو مرګري په لار کې ودرولم وی بیلونه ډیر راغلي په دغه حواله راله پروګرام ریکارډ کړو تاسو یو ناشنا کار وکړو په جمعات کې اعلان وکړو چې راوځي او د اعلان نه پس دا شاته مخلوق تاسو تخکاری دوی سره خبرې اترې کو راځي اور بیلینګ اور بیلینګ السلام علیکم وعلیکم السلام دی خورش څنګه خیر خیر دی ټیک ته دا څه واقعه ده دا جی بیلونه راغلي دي زیاته چا پسې 56,000 چا پسې 50,000 چا پسې 60,000 چا پسې 70,000 دا بیلونه راغلي دا ټول مزدور کار خلک دي دیاړو والا خلک ته ټول مزدوران دي دا به دوی څنګه داخلي دوی رزق وګټي ځان له بچوله او کنه دا بیلونه داخل کی دا دی خو بس همدا خبره چې دا میټر دی وابډې والا یوسي روړه به دا بجلی ټیکټ کې سره اړو لسفزي به نه دا غریبانان به 50,000 شپېته زره کم دی نه پیدا کوي چې د یو سړي د ورځې 500 یا 600 روپۍ دیاړي وي نو هغه به 60-70,000 بیل د کم ځای نه جمع کوي دا بیلونه دي کې کم بیل د ټولو نه کم یو دی چې د چا پسې لږ راغلی دا د ټولو نه کم بیل دی 22,000 دا 17 او یو منټ د ټولو نه های بیل د چا دی تاسو نه دی 98,755 دا ستاسو بیل دی 98,000 تراشه کنه ستاسو څه کارخانه هم ده که نه جي دوی راپسې پته نه چې د وړو میل کې څه د هغه حساب کړی او کور کې راکړه کولر پکې هم نشته دی ډنډې 4-5 پکې دی بس ټول دغه راغلی او بجلی دا دومره بیل چې راغلی نه چې 2 غنټې نو 4 غنټې نه ساره سړو روان اوس ماسپښین منځل راغلی دا 98,755 او جی مخکې بیلونه وسونه راتلل مخکې به هم راپسې دغه 13-14 راتللی هغې ته هم ځان نیو خو اوس راپسې بیلونه ډېر زیات شو او روزګار څه کې بس دیاړي مارو مزدور کار دی دیاړي څو ده بس دغه 800 دیاړي ده 800 دیاړي نو څه ګرده به خرڅېږي څه به کوې بس دغه ته جوړ کړي م یو تاسو څنګه جي دا چې مخخ ته 500 روپۍ ورځ ګټم او 6,000 بیل راغلی دی څه شی چې خخ ته چوم خخ ته او 6,000 بیل راغلی دی 6,000 بیل تا پسې نو څه پیچلې نو بدرې پکې مې دي کنه اوس پم د توخم درې پکې دي او بجلی خو 2 غنټې نه یو غنټه راشي دغه څه بسي دغه څه نور څه نشته دا بیلونه چا دي دا بیلونه ولې خپل چې دا کیبل نه وي راپسې به 2,015 روپۍ بیل راته چې کیبل لګېدل نو 15,000 دا د بجلی دا کیبل چې لګولې دي راشه زه د خپل کور خیم ما پلاسټیک کې ځوړندې کړي ما پسې 15,000 روپۍ بیل راغلی دي دا وګوره او پردی لارې چې هم 3,000 روپۍ میاشت راکوي دا ده ولاړه ده 15 کسان دي کې به زه بچي ساتم خو زه به بیل داخلوم دا څونه بیل در پسې راغلی دا 15,000 څخه 2,000 خو پسې ټیکس در رالیږلي دي دا 2,000 روپۍ ورپسې ټیکس دی
کاکا ستاسو عمره دی رامخکې شه زمونږ د دویم بل دی لومبي هم داخل کړو خو دویم بل پسې 8,500 روپۍ راغلی دا دی یو خو زمونږ کارونه نشته د بټو کارونه مې کچا خښته جوړه وه اړوشته تقریبا د 15-16 میاشتې وشي دغه شان ګرځو د سکریم وګاډی مې چلو 200-250-300 روپۍ به مکې ګټلی هغه هم کار خراب دی اوس موږ دې طرف څه چلو کړو ځان له وړه پیدا کړو کار څه کې کار مې دې وخت کې سم بس نشته سکریم وګاډی مې چلو خښته یې بټۍ ولاړه ده او سکریم وګاډی مې چلو هغه مې دغه شو کار خراب دی بس ولاړ یو دغه شان بابا ته څنګه یې دغه بل یاره څونه دی تا پسې نو څه ګوره زه پرې نه پوهېږم پرې نه پوهېږي تا پسې خو لږې دي بابا 14,040 روپۍ دي دا خو لږې دي دا لږې دي لومبي بیلونه ورپسې تیز راغلي که دی نه مخکې هم داسې وو دا تیز راغله مخکې دا بیلونه تیز راغله دا ونیسه بابا ته څه کوې بچې تا هم بیل راوړی 12,650 دا ټول مزدور کار دی دا چې داخلولی شي راوله بچه راشه زمونږ د تېرې میاشتې بل چې کوم دی 1,640 روپۍ دي 40 دي او دې میاشت کې راپسې رالیږلي دي 11,015 او څه پې چلوئ موږ دا مې ترور د زوی دی خو اوس کور نشته هغه پټي کې ګوټ کوي نه نه اوبو موټر وکړې نشته واشنګ ماشین وکړې نشته صرف 3 پکې دي وکړې او بلپونه دي عام دغه ACDC والا پکې د رز استعمالي د شیشې نه نو 13 میاشت کې 1,600 روپۍ بل لاغې دي کې 11,000 راغې ناغوی وي دې سره به موږ څه کوو د عوامو د هیلپ تاسو کو تاسو راړې دلته کې په سختو حالاتو کې دوی سره ودرېدې لومبینه خو د بیلونو دا مسلې چې کومې دا ډېر روانېږي دا د نن حکومت د لاسه دا ټول ټکسونه دا بدامني دي عوامو سره شروع ده دا بیلونه چې تاسو څومره ګورئ دا ټول غریبانان دي په پردو کورونو کې اوسېږي د چا ګوټ د چا لارې کې مزدوریان دي دا بیلونه خدای شته دا څوک هم جمع کړي شي اوس به یا به پولیس راځي یا به نور دا محکمو والا راځي او دا خلک به جیلونو کې اچوي دوی سره به څه کوي جو دا بیلونه خو بیخي داخلېدو قابل دي نه دا ټکسونه دا څه ټکسونه دي موږ خو هر ټایم خپل بیلونه جمع کوو دا ولې دوی داسې کوي اوس ما سره دلته د روډ کې چوکیداري دی بیل تاسو کې 2000 روپۍ بیل دا به کوم ځای جمع دی روډ کې چوکیداري کو تنخواه دې څو جوړېږي 14,000 او بیل در پسې راغلی د 2000 روپۍ دی او څه پیچلې بس یو دوه پکې دي جی دوه پکې دي مونږ کره بسي دا خو ټول غریبانان دي جی کر چا کرے سیګان نشته دي 4,640 په ټیکس دی او جن دا ټیکسونه د څه خبرې دي مزي خو په دا خلک کوي مونږ یې ستور تپ دي مونږ د کم ځای نه ولې جمع کو لکه دې خلکو له پکار چې د بهر ملکونو قرضې راوړي په خپل خوري دا زمونږ لراغې مونږ پسې بیلونو کې دا بیلونه دا ټیکسونه راځي مونږ یې ذمہواران شو دې خلکو دا بدعملو پچا چې اعتماد وکړو هغه هم سر له کاڼي رابغی چې پچا اعتماد وکړو هغه هم سر له کاڼي رابغی پچا اعتماد وکړو یو سړی خو دلته راشي دا سړی چې زموږ تپوس خودونه وکړي که نه دا یو تاسو سره د الله خو کې تاسو راړئ او د خلکو د اواز هم پورته کړو چاته به ورسوئ زه خو هم د جان ته دعا کوئ د په لاره ودرولم او د جومات کې اعلان وکړو نو ټول یې راوباسلې بسم الله الرحمن الرحیم وروسته ستاسو موږ ډېر شکرګزار یو چې د دې غریبو خلکو د اواز هم بره رسوئ ځکه چې زما د نوسي دي مې د وراره مې هغه بل وفات شوی دی دا ماشومان دي او دوی پسې راغلي دي څه 28,460 روپۍ دا به دوی د کوم ځای نه داخلي دا خو ماشومان دي د ټول کړنه تپوس کوي معلومات ته وکړئ چې دا ماشومان به دا د کوم ځای نه داخلوي د څه چې دي د وابډې والا اهلکار چې څومره دي په پاکستان کې بلکې موږ به 400 به یادو کوو موږ د 400 اوسېدونکي یو نو په 400 کې 100% بجلي ده 80% چې دی دا وابډې والا خوري 20% دا ټوله 400 خوري موږ د 100 پیسې یونټه موږ چې کوم خرج کوو موږ د هغې پیسې د 80 یونټو ورکوو او دا وابډې والا 80% خرج کوي او د 100 یونټو پیسې نه ورکوي نو دې ګناهګار دا خلک دی او که دا وابډې والا دي موږ وابډې والا دی چې خپله قبله درسته کوي که نه درسته وایي نو بیا راشئ او دا بجلي ما سره د تارونو د میټرو د ستنو سره یوسئ ځکه چې موږ خو نو دا نشو برداشت کولی مونږ دا ویو چې بهي کم کسان دي دلته
دا ټول غریبانان دي څوک په 500 روپۍ دیاړي ده د چا 600 روپۍ دیاړي ده څوک غریبانان ټرکونو سره کار کوي یا ټرکونو ډریوران دي او که دلته دکانداران نن د دکاندارانو نه تپوس وکړئ د هغوی مخکې به 100,000 حاصل کېده نن د هغوی 15,000 نه کېږي نو چې 15,000 حاصل وکړي نو هغه ته پکې 15 نو که یا خو دا دی دوی خو اوسه پورې کیبل اول ځای په ځای وایي چې کیبل یې لګوو نو دا کیبل خو ټیک دی چې دوی ولګولې موږ خو غلا نه کوو نو اوس دا غلا څوک کوي همدا وابډې والا کوي د الف نه تر یې پورې چې څومره دي ټول غله دوی دي دوی ته معاف دي او موږ خبره جرمانه کېږي موږ ولې بې دغه کېږي دا په څه باندې جرمانه شوی دی څه چلې کړی دی زه خو بې عدالت ته ځم ما سره خو لارې معلومې دي هېڅ کلی نه پرېږدم که دا SDO او دا سند د مګریوان ته لاس ور باندې اچوو نو زه به د ده بچی یم رانه خلاصېدی پې نه شي ځکه چې دا غریبانان به څه کوي او که وایي چې میټر دوی لاس پکې والي وایي تاسو پکې لاسونه والي دي نو دا موږ له خو چې کمپیوټر راغلی و زما د یونیورسو ته چې کمپیوټر لګېدلی و دا د وابډې والا راولېږه موږ لینډمین راوست او هم لګاو نو بیا چې د کم میز نه موږ ته میټر میلاو شوی دی موږ به په هغه میټر میز ته چې څوک ناست موږ په هغه راباندې کوو چې تا موږ له غلط میټر ولې راکوو نو وروره موږ ستاسو شکریه ادا کوو زموږ د دې غریبانو د اواز تاسو بره ورسوو او تاسو مطلب دی چې موږ ستاسو هزار پېرې ستاسو شکریه ادا کوو چې زموږ د دې غریبانو اواز بره ورسوئ ځکه دا ډېر غریبانان دي مسکینان دي د دوی هېڅ وس نشته موږ ځکه چې موږ خو چې په چا چې موږ په چا اعتماد وکړو نو هغه زموږ سر له کاڼې رابغی نو بس موږ به دې ته جوړ شو چې موږ به د الیکشن هر څه نه بایکاټ وکړو ټیک ده لکه که نه بلکل به بایکاټ کوو صحیح ډېره مننه السلام نامنظور شاهد خان زنده باد تراشه کنه بابا ستا ګناه څومره ده بیل خو دې رامخکې کو دې خو راشه ستا ګناه څومره ده ما ګناه ده 25,614 دا چېرته کم دی نو او څه کار کې خښ دی چوبټی دی بټو کې او څه پېچلی په بجلی باندې وړو ماشین خو درکړی نه ژرندې ماشین دی ژرندې ماشین دی خښ دی اچوي خښ دی اچوي دې سره به څه کې دا خو موږ هم وایي بس خو دې میاشت کې مې وړو داخلي کو به بیخي کاري یو کار ورسره وکړه تعویض یې کوو غاړې ته یاره بددار یم خو تعویض یې کوم ګورم به ورته که نه مننه الله دې په تاسو خدای دې ستاسو عزت وکړي چې دلته راغلی تراشه کنه ستاسو څومره بیل دی بچې 40,517 زه پلارم غریب خښ دی چې یو شته نه دلته دې وخت کې پنډی کې دی پېښ ووایه خبرې کوه پلار مې دیاړي کوي او کور هم خپل دی او جی او پلار د څه دیاړي کوي څه کوي ټرک کې دی څو روپۍ ګټي د ورځې یو ټریپ 2,000 روپۍ هغه ټریپ په 3 ورځې کې کېږي یو ټریپ 3 ورځې کې 2,000 روپۍ او بیل 40,517 کتونکو دا اتمانزو دي 400 دا چې څومره خلک ګوري هر سړي بیل نیولی په لاس کې او دغه فریاد کوي حکومت وخته په دې کې 90,000 روپۍ بیل هم شته او د ټولو نه کم بیل پکې 19,000 روپۍ دی بیا که مونږ وګورو مونږ په داسې یو ملک کې ژوند کوو چې دلته په جومات پسې د ټلویزیون پیس راځي ځکه په جوماتونو کې مونږ ټیویان ایږدو نن ورپسې د ریډیو بیل هم سټارټ شو ریډیو به هم په ټیکس کې کټ کېږي زموږ نه زموږ په مدارسو په جوماتونو ته هم دا خلک راپانسېدل ځکه چې په مدرسه کې ټي وي څه کوي او په جومات کې ټي وي څه کوي نن ورپسې د ریډیو ټیکس سټارټ شو کو تی اورې کو نه اورېدې نه خبرې بابا که نه خبر شوې دي په ډېر راځي زه خو به اکسیډنټ ته یم چې راول ما ریډیو واخله نو وروسته به مطلب د بیا ما ټیکس راولې نن چې دا څومره عوامې نه بیا پکې داسې ماشومانان چې یتیمانان دي د بل خیر ته ناست دي هغوی پسې 50,000 بیل دا به د کم ځای نه ډکېږي او داسې هم څه نشته بجلي خو یې نه په پاکستان کې بس صرف پکې ته ګورې پره تاو کې بېرته کټ شي زموږ مایک نن خراب و یو ځای ته موړ مایک جوړولو 6 غنټې هم تېرې کړې بجلي به راله بېرته به لاړه دا زموږ د بجلۍ حال دی او بیلونو ته که وګورې څه تصویران درته شو کوم په سکرین باندې زه به هغه واکدارانو ته ویم کومو په لاسو کې چې دا انصاف دی چې دا بیل ته مسلمان ناست و که د انډیا نه موله راوستی و دا کوم بیلونه چې جوړ شوي دي ځکه دومره زیاتې دا خو د کپنې هم نه راځي که د وړو ژرند هم پې چلی نو 90,000 او 80,000 او 50,000 روپۍ بیل نه راځي دې پېرله خو انډیا سې هم پېښه کړې ده پاکستان د جینکۍ را روانې دي اوس خبر په دې نه یم چې دا چا چې بیلونو ریډنګ اخیستو دا هم د انډیا نه راغلي وو
اچھا چې بیل جوړو دا هم د انډیا نه راغلیو څه غوښتنه به کې دا غوښتنه د حکومت نه کوو دا زموږ حکومت ته اپیل دی چې ړومبی دې موږ له چې کوم دی روزګار راکړي د روزګار اپیل کوو دویم نمبر دوی چې کوم دی لکه په 1100 کې تروړه وه دوی راپاسېدلي او دوی چې کوم دی نو دا چېرې سورې والې ملکونه او چوکونه یې بند کړي د هغې نقصان اوس موږ اوچتو چوکونه چې یو ورځ پاکستان کې حالات خراب شي او روډونه بند شي څونه چې هغې کې چې کوم دی د هغې نقصان کېږي یا لاسیز راځي هغه په غریب باندې بیا په ټیکس په شکل کې اچولي کېږي چې یاره دلته خو دا نقصان شو دا به اوس د دې دغه به ارجانه چې کوم دی دا به عوام اوچتوي ولې دیاړیمار په هر ځای کې غرق دی نو ډومبې خو زموږ د حکومت نه دا اپیل دی چې موږ له د روزګار راکړي دویم نمبر چې کوم دی نو موږ له دې صحیح طریقې سره خپل حق لکه خپل چې کوم موږ استعمالو کوم بل موږ پسې د هغه رالیږي دا نه ده چې ته به زه د 100 یونټ خرچ وکړم او په 100 یونټ باندې چې کوم دی نو 1000 روپۍ بل جوړېږي او ته ما پسې 5000 راواچې نو دې کې 4000 چې کوم دی تا ټیکسونه راواچو نو د څه خبرې ټیکسونه ټیکس موږ منو خو حق ټیکس منو دا خو نه منو چې ته چې کوم دی قرضې الې د بار ملکونو نو ټیکسونه دې موږ جمع کوو نو نه روزګار شته نه بل څه شته او ټیکسونه به جمع کوو دغه حکومت ته زموږ اپیل دی ستا ګناه څومره ده دا ډېر ګناهګار دی کاکا زموږ دا ګناه ده چې موږ به 500 تروړه اخیستله اوس تروړه په 3000 ده د بجلی دا خبره وه چې کونډې دي په علیم آباد باندې وی کونډې په ټاپ دي اوس میټر یې په ټاپ شو پکې بیلونه زموږ دا ال دی چې موږ پسې 2000 شپږ جرمانه را لېږلې وه بیا یې میټر کولاو که ماته میټر راوړ واپس 2000 روپۍ مې په میټر بل میټر باندې مې ورکړلي 2000 مې پکې داخل کې 40,000 بیل هغه 2000 پکې اوس بقایا پاتې او 2000 پسې تازه بیل د دې میاشتې راایستلی 50 یونټه خرچ ته وی کړی دی نو دا بیل دونه سیوا راایستې چې دا به موږ په څه داخلو مزدوریانو دغه لیبل څه کار کې زه بیمار یم زه هېڅ هم نشم کولی بچي دي هغه 2-3 دي هغه سټکه پکه کوي په دو ډیمپرو کې ګاډي ډکوي خو د حکومت نه دا دغه دی چې دا ټیکسونه دا په موږ پسې په څه راچي موږ په خپل کور کې په کرۍ ناستو کرۍ هم دومره نه جوړېږي کرۍ هم دونه نه جوړېږي کرۍ جوړېږي دا خو 8000 روپۍ دي پلاره راځي چې بس میټر یې واپس یوسي میټر یې خپلې واپس یوسي وی کیبل درته لګو کیبل موږ له څه پیدا وکړله کیبل موږ له څه پیدا وکړله چې موږ له کیبل ولګېده دا به دا میټر به اکثر واپس یوسي دا میټر یې خپلې واپس یوسي موږ به دغه بیا دغه کوو زموږ دا دغه چې اخره کې به دوی ته موږ دا میټر یې ور په غاړه کوو او ټرانسفارمر یې موږ په خپلو پیسو جوړ کړي حکومت موږ له نه دي صادق کړي موږ سوالونه کړي په کلي کې چاندې راغونډې کړي حکومت موږ ته نه ټرانسفارمر ټیک کوي او نه دغه ټیک کوي او 2000 روپۍ بل راپسې راځي ولې راځي کتونکو دا چې څومره ګورې دا ماشومان ګورې په دې کې زیاتتر یتیمانان هم دي کوم چې د خیرات امداد تمې ته ناست یو بیا چې دا څومره طبقه ګورې دا زیاتتر د خښتو په بټو کې یا ډرایوینګ چوکیداري کوي د دوی چې ټوله سرمایه راټوله کې د میاشتې نو 15-16,000 روپۍ بیلونه 40,000-50,000 روپۍ دا ځل چې دا کم بیلونه راغلي دي او کم ټیکسونه پکې لګېدلي دي نو دا ظلم دی د عوام سره دلته که ټرانسفارمر خراب شي نه په خپلو پیسو جوړېږي جي دا خلک راټول شي چانده راټوله کړي ټرانسفارمر ځان له په خپله مرمت کړي او چې بیل ته وګورې دا زموږ بیلونه دي 90,000 50,000 60,000 40,000 روپۍ په دې کې یتیمانان هم شته چې هغه رزق پورې اریان دي دا بیل به د کمې ډک کړي 43,273 بیل دی چونکو دا د چپړې دي چې په 100 روپۍ په لشټکي چپړې کېږي د پلار بچی له چپړې نشي اخیستلی دومره وسې نه کېږي بیل ورپسې راغلی دی 43,273 روپۍ چې یو سړی خپل بچی له پیزار نشي اخیستلی به بیل څه ډک کړي دومره دا چا چې بیل لیکلو نو درته وایم چې لاس د نه ماتېدلو چې دا ځل د دومره ظلم کولو د الله بنده دا غوسه د هندوستان نه دي راغلي بیا په دې بیل کې موږ د جوماتونو د مدرسو په بیل کې د ټي وي پیس ډکو ټیکس یې ډکو اوس به پکې د ریډوم ډکو دې پرې له خو پته نه لګي چې کم ټیکس یې پکې رایشتی بیا په داسې ماشومانو چې کم د مزدورکاره خلکو بچي دي ستا پلار څه کار کوي بچي یتیم دی هفته وشوه چې وفات شوی پلار یې ډرایور دی څومره تنخواه به وي یاره بس دغه 15-16,000 روپۍ میاشت پرې جوړېږي دا
په پنډه کې پروت دی میاشت پس راځي 15-16,000 روپۍ د پلار د میاشتې تنخواه ده او بیل ورپسې راغلی 43,000 روپۍ زه به صرف دغه حکمرانانو ته د دې ماشوم دا شلېدلی پیزار او د دې بیل کوم چې 43,000 روپۍ بیل راغلی دا به ورته کېدم چې په دې خلکو رحم وکړئ دا غریبانان هر حکومت دوکه کړي دي د دوی سره نور ظلم مه کوئ د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله په امان